چې کچا سره پیسې نه وي او قرض یې واغسته او قرباني وکړه نو الله پاک به مخې کا الله د قرض هم خلاص کړی او دومره مال به ورکړی چې د مستحق د قربانۍ وګرځي. خو یو خبره درته کوم، کله کله امتحان هم وشي. هم دې جماعت کې یو ځلې چېرته څو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه، چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کلو په قرض یې پیسې اخیستې دي او 2 میاشتې پس راغی ما ته ویل چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه، مال کړې خو مې ویل بیا داسې مسلې مه کوه. مال ولې؟ ویل هغه دی په قرض مې اخیستې اوس پیسې نه راځي، ورپسې هغه دی سړی مانه غواړي. نو داسې سړي دپاره په قرض نه دی اخیسته پکار. ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي، که په دې نیت دې ګډوری واغېستو چې زه مخې کال له مالداره کېږي نو دا د مالدار کېدو په نیت دی، د قربانۍ په نیت نه دی. دا قرباني بیا ډو کېږي نه. ما په خبره پوهېږئ؟ ګډوری اخیستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمي ادا کوم، نور څیزونه به بېطبع ورپسې راځي بیا، ځکه چې قانون دا دی چې د تمامو اعمالو دار و مدار چې دی هغه په نیت باندې دی، او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. نو مدار د اعمالو په نیت دی، څنګه دی چې نیت یې هغسې به در سره کېږي. نو زما عزیزانو عرض دا و چې عام طور خلک قربانۍ ګډوری دی، ګډ شو پې کېږي که نه کېږي، اوج ګډ دی او داسې ګډ دی چې په لاره ګډ ګډ رواني قرباني پې کېږي. سرمنې کې خارښتو لګېدو، لاندې غوښې ته چې نقصان نه وي رسېدلی، پاس په سرمنه د ګډ خارښ مارښ دي، په دې قرباني کېږي. ښکرونه یې نه وي پې کېږي، خسي وي پې کېږي، غوږې 3 حصې ثابتو 1 حصه غوڅ شوی قرباني پې کېږي. تاسو خیال راغی؟ دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي، قرباني پې کېږي. بنیادي شی درته بل ووایم، عام طور باندې غوا او میخه کې 9 کسان شریکېږي. 9 کسان که په دې 9 کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي، د یو سړي، نو قرباني د دې نورو شپږو هم نه ده شوې. 9 کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي، نو قرباني د دې نورو شپږو مو نه شوه. خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرامخور چاته وایي چې د چا ګټه حرام دي. ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي، هغه مانه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلق تاسو ښه پېژنئ. دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامه وي چې هغه ځان سره پکې شریک. مثلا یو سړی دی د جوارۍ پړی اچولی، نو د جوارۍ ګټه 14 انې حرامه. اوس خو جواري په پاکستان کې فیشن. تاسو وګورئ د لویو لویو پړونو د جوارو باقاعده شکرانې وځي او نذرانې وځي. نذرانې ماښام تقسیمیږي او د نن لاندې پړ چلیږي. پته یې ټولو ته دا کېدای شي چې په ملک کې به یو جرم کېږي، حکومت ته به پته نه وي، د چا عقل مني؟ جوارۍ پړونه به په علاقه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه وي، د علاقې تانیدار ته به پته نه وي چې زما علاقه کې کوم ځای جواري چلیږي. چرس به خرڅېږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. اوس هیروین به خرڅېږي چې څوک یې خرڅوي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. د عقل مني د چا؟ نن وګوره د پاکستان بچي تباه کېږي لګیا دي، دوی ته پته نه ده، بلکې ټوله مشینري د حکومت ورسره ملوث ده. امریکې او لندن ته او عربو ته چې اوس چالو شوي دي، په څه کې ځي؟ په خرونو روان دي. دغه جازونو کې څوک وړي؟ ستا ټول نظام د جازونو ورسره ملوث نه دی. څوک یې وړي؟ د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بچي تباه، د قوم بیړۍ تباه، یو څو کسه به مالداره. او هغه خلک چې کوم د دې کاروباریان دي، د هغې په حجرو او د هغې په بیټکونو کې وګوره، ستا ټول حکومت هلته ناست دی او کیکونه او پسپیانې کوي، که نه ده داسې؟ ټول دا زموږ ملک شو. چېرته لوی مجرم د ملک لوی دوست دی، ځکه چې د هغه په ځای کې تیکي دي او ګډان دي او خوراک دی او سکاک دی او کباب دي او وغیره وغیره. د ملک لوی دوست دی. که زه ووایم چې دا ولې، زه د ملک لوی دشمن یم. نن د قوم او د ملت دشمن څوک دی؟ راشئ چې په ګوته یې درته وښیم، پټې خبرې نه دي، ویې ښیم درته. راشئ د دې په کورونو کې تمام سامان مړی کې ورته پړی اچوم او ځوړندوم چې دا درته چا راوړی، دا درته چا راوړی،
دا درته چا راوړی دا درته چا راوړی د ښځې دې چې دا جنجڼي اچولي دا درته چا راوړي دا ښځه دې دونډوڼی چې دا جنجڼي اچولي دا درته چا راوړي یو نو ملک خران وران کو نامې د کارغانو بدنام کی ملک سو قرآنی لګیا دي تاسو وګورئ په دې ملک کې د اسلام چغې وګوره اسلام 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 په دې اته کاله کې د ضیاء الحق صاحب په دارې حکومت کې په دې پاکستان کې د ډمتوب سنټر یې وګوره قدم بیارته وی سی آر دی او میوزیک سنټر دی قدم بیارته میوزیک سنټر څه معنا ده میوزیک څه ته وایي چې قرآن پکې ویلی کېږي حدیث پکې ویلی کېږي بانګونه پکې وایي ختمونه پکې کوي هغې ته میوزیک وایي میوزیک سنټر څه ته وایي او د شپې دا هغه دوکانونو نه وي سی آرونه په کرایه څوک وړي او دا بلو پرنټونه د شپې فحش بربند په هر کیفیت زنا دا فلمونه د شپې څوک ګوري 2 اربه روپۍ به په پاکستان کې اوس په ټي وي سنټرونو کولاوېدو 2 اربه روپۍ نورې لګي 2 اربه دا چې څه دي دا وایي کم دي دا لوی رحمت